نن ورځ د خپل وس نه زیاته خرچه وکړي، الله رب العزت په د ټول کال رزق فراخه کړي. نو په دې نن ورځ باندې چې سړی د الله په نوم ورکړه کوي، هغې فضیلت خو ډېر دی، خو چې سړی خپل کور ته خرچه راوړي، خپل کور ته څه راوړي او خپلو بچو له څه راوړي، په خپله ښه خوراک وکړي، په خپلو بچو باندې ښه خوراک وکړي، په نن ورځ باندې ښه خرچه وکړي، الله رب العزت د دې نن ورځ په برکت د ده په کور کې فراخي راولي. ثابت کال به د ده کور کې الله فراخي راولي، د ده رزق به الله فراخه کړي. نو د دې د وجې نه دا نن ورځ چې کومه 10 تاریخ ته محرم دی، پکار دا ده چې هر سړی په خپل اولاد باندې، کو یو سړی بار په چا باندې غریبانانو باندې خوراک کوي، اخو نورم ښه خبره ده چې یو سړی په خپل کور کې هم خرچه وکړي، په خپل اولاد باندې هم وکړي، او د خپل اولاد سره سره زما عزتمندو هغه خرچه په دغه باندې وکړي، په خپل ځان او په خپل اولاد سره په غریب ګاونډي باندې وکړي، په یتیم باندې وکړي، مسکین باندې وکړي، غریب باندې وکړي، فقیر باندې وکړي. یو خوار غریب فقیر ګاونډي دی په هغه دې نن خرچه وکړله. عام طور باندې یوازې دا نه ده چې صرف او صرف چې کوم دی په دې ورځو باندې نه، ډېر زما عزتمندو سړی کوشش کوي چې خپل کور ته خوراک راوړي، نو خپل کور والا ته ووایي چې یو کاسا یا یو 2 سمسۍ اوبه په دې ترکارۍ کې زیاتې وکړه، ټینګ خوراک کوم، ترکاري ټینګه وي یا سره کړې وي، د سره کړې په ځای باندې به لږ کم سره کړې، لږه کمه به چې کوم دی ټینګه وي، خو د دې ګاونډي به ستا په دې کټوۍ کې چې کوم دی زما عزتمندو د هغه بچي به پکې خوراک وکړي. نبی علیه السلام نه تپوس شو. امام بخاری رحمت الله علیه باب تړلی دی، باب یې تړلی چې کوم اسلام افضل دی. نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو په چا باندې خوراک کوئ، په یتیم کمزورو خلکو باندې، بیوسو خلکو باندې، مسافرو باندې، یتیمانانو باندې، په کونډو باندې خوراک کول دا بهتر اسلام دی، بهترین اسلام دی چې تاسو کې په بیوسه خلکو باندې خوراک کول، تطعم الطعام، په خلکو باندې خوراک کول دا بهترین زما عزتمند اسلام دی. بهترین اسلام سره چې ته په چا باندې خوراک وکړي، چا بیوسه باندې، مسافر باندې، غریب باندې، یتیم باندې، مسکین باندې، کونډه باندې زما عزتمندو، نو چې ته کور کې کټوۍ پخې، کور کې ورته ووایې یو کاسه یو 2 سمسۍ اوبه پکې زیاتې وکړه، هغه به یو یتیم کور ته لاړ شي، د یو غریب کور ته به لاړ شي، د یو بیوسه کور ته به لاړ شي. زما عزتمندو نو په چا باندې خوراک کول دا بهترین اسلام دی. او دغه رنګې نبی علیه السلام فرمایي سلام کول چې کوم د مخې نه سړی راشي سلام پې واچوي، کو پیژني کو نه پیژني، دا د زما عزتمندو دا بهترین زما عزتمندو اسلام دی، دین دی. خو بعضې خلک داسې وي، ګورې یاد ساتئ د سلام بعض علماء کرامو، محدثینو، شارحینو داسې ځایونه لیکلي چې هلته به سلام نه اچوي، ډېر ځایونه داسې دي چې هلته سلام اچول په ځای د دې چې ثواب دی، د ثواب په ځای باندې سړی په ګناه کې مبتلا کړي. دې د وجې نه بعضې اوقات یو سړی سلام اچوي، دا کوم سړی چې سلام اچي، روان به په ناس باندې سلام اچي، سور به په پیدل باندې سلام اچي، مشر باندې به کشر سلام اچي. زما عزتمندو دا زمونږ او ستاسو طریقې کار دی، خو یو سړی دی هغه سره بوج ور سره دی، یو سړی د زنانه ور سره ده، یو سړی د جوارۍ ته ناست دی، یو سړی دی په داسې ګناه کې مبتلا دی چې هغه ګناه ښه ګناه نه ده، د ایسو د پوډرو کاروبار کوي، د چرسو کاروبار کوي، سلام پې په دې وجه ما چبا چې د ده د خپل عمل نه نفرت پیدا شي. زمونږ د مسلمانانو په معاشره کې زما عزتمند یو طریقې کار دا جوړ شوی چې موږ مسلمانان د ګناه نه نفرت نه کوو، د ګناهګار نه نفرت کوو، او نفرت د ګناه نه دی، د ګناهګار نه نفرت نه دی.
نفرت به د ګناه نه کې، د ګناهګار نه نفرت نه دی. ګناهګار دا چې سړی ځان ته نږدې کړي نو کیدای شي چې ګناه پرېږدي، خو ګناهګار باندې سړي کې کبر وي، غرور وي، تکبر وي. زما عزتمندو د هغه کبر او غرور ماتول باندې خلک داسې وي هغه سپک ګوري، نو دا سپک چې سړي ته ګوري زما عزتمندو د هغه نه ځان ساتل پکار. نو په 10 د محرم باندې ډېر واقعات شوي دي. زما عزتمندو په دې 10 د محرم باندې دا اصحاب فیل واقعه هم شوې ده. الله ابرهه هلاک کړی دی. په 10 د محرم باندې د سیدنا حضرت فاطمه د دې نکاح هم شوې ده او دغه رنګي مختلف واقعات راغلي. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو په 10 د محرم باندې ګڼ واقعات شوي، خو زمونږ د دې مسلمانانو په دې کې زما عزتمندو نن کوم او تاسو نظر واچو نو زمونږ د مسلمانانو یو طریقې کاردار دی چې د 10 د محرم منګ صرف په دې پیژنو چې دا 10 د محرم دا د حسنینو میشتا او د 10 د محرم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی د رسول الله نوسی حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا په میدان کې په شهادت رسیدلی دي. یقینا 10 د محرم یو شپږمه هجری وا د رسول الله نوسی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نوسی مرګری دا په جان د چکم د سوک په شهادت باندې ورسیدل. دا غرنګ فتح خیبر دا هم په وم کال د هجرت باندې په 10 کال د محرم باندې شوی دا او د شعب ابي طالب په 1 محرم باندې شپږم کال د نبوت چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په یو غر کې یو ځای کې چې کوم د نبی علیہ السلام سره خلکو بایکاټ شروع او دای په دغه شعب ابي طالب کې محصور شو. په 10 د محرم باندې د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوې ده او په 10 د محرم د حضرت ابراهیم علیه السلام پیدایش هم شوې ده. دغه رنګ فرعون چې دا تباش په دریاب کې او موسی علیہ السلام ته الله معجزانه تور باندې د دریاب نه نجات ورکو، دا هم د 10 د محرم وا. بهر کې زما عزتمندو غرض مې د خبرې دا نه چې په 10 د محرم باندې صرف یوازې دا نه ده چې دا مونږ او تاسو کوم وایو چیرې 10 د محرم باندې د نبی علیه السلام د نسوب شهادت شوه دی. اوس مونږ خلک متاثر کیږو په 10 د محرم باندې مونږه داسې اعمال کو چې هغه د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. په 10 د محرم مونږ هغه طریقه کار اختیارو چې هغه د اسلام نه غیر وي. سخلق په 10 د محرم باندې راولګي ځانونه وخی، دکانونه بند شي، مارکیټونه بند شي، توري کپڑے واچي او زما عزتمندو ځان وخی دا موږ چې کوم دي د حسنینو سره غم راضي کو. زما عزتمندو د اسلام کې د دې اس حیثیت نشته. یو سړی چې هر څومره لوی سړی دی او چې کله زما عزتمندو وفات شون اسلام منتداوي شریعت منتداوي چې 3 ورځې به غم راضي کې. لیکن زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نسو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو تابعداري په موږ او تاسو باندې لازم ده. د رسول الله صحابه کرامو نبی علیہ السلام سره په حجۃ الوداع کې دي. نبی علیہ السلام کو فرمایي ما تاسو خلکو ته دین را ورساو. نبی علیہ السلام ته صحابه کرام وی اے د الله محبوبا تا د دین حق ادا کو، تا د دین حق ادا کو. نبی علیہ السلام اسمان ته ګوتو چې دغه الله ته گواو سماستا دین دی خلکو ته ورسو. الله ته گواو سا ما دا دین دی خلکو ته ورسو. الله ته گواو سا ما دا دین دی خلکو ته ورسو. او به صحابه کرام ته فرمایل اوس بدا دین تاسو حاضرین غایبین تر سوي. هغه وخت کې غایبین منګو، هغه وخت کې موت غایبینو د رسول الله صحابه کرام حاضرینو. نبی علیہ السلام صحابه ته ویلې چې تاسو بدا دین غایبینو تر سوي. صحابه کرام دین واغستو د دنیا ګډ ګډ ته ځانې ورسو.
د اسلام بوله بالا کو، د اسلام کلمه اوچه تکړلا، د لا اله الا الله نغمه په صحرا کې ویلا، د غره په سوکه باندې ویلا، په دریابونو کې ویلا، په وچه باندې ویلا، په لمده باندې ویلا، په دشت او بیابان کې ویلا، په صحرا کې ویلا، آبادی کې ویلا، تیاری ته ورسیدل، رڼا ته ورسیدل، مشرق ته ورسیدل، مغرب ته ورسیدل، شمال ته ورسیدل، جنوب ته ورسیدل. په کوم ځای کې چې انسان آبادو د رسول الله صحابه کرام ورسیدل، تر دې پورې چې یو ځای تر د رسول الله صحابه کرام لاړل، هلته اوبه دي او هغه اوبو ته خپل اسونه ور واچول، د اوبو باندې چې کله اسونه ور واچول، د اسونو خپې لمدې شولې او اوبو کې د اسونو خپې ډوبې شولې. وی فرمایل الله کو ما ته پته لګي چې د دې سمندر نه هغه څوک مخلوق اوسېږي، زه به د الله دین د رسول الله راوړی شوی دین به هلته ورسوم. که ما ته پته ولګي چې د دې دریاب نه هغه هم څوک شته، زه به هلته هم د الله دین رسومه. نن موږ د خپلې مرضۍ مطابق کار کوو، د خپلو خواهشاتو مطابق لګیو او ویو چې موږ د رسول الله عاشقان یو، ویو چې موږ د رسول الله سره محبت دی، ویو چې موږ په رسول الله باندې فدا یو، ویو چې رسول الله زموږ پیغمبر دی، ویو چې رسول الله زموږ آیډل دی، ویو چې رسول الله زموږ دپاره نمونه ده، ویو چې رسول الله باندې مال قربان، ویو چې په رسول الله جان قربان، ویو چې په رسول الله باندې اولاد قربان دی. لیکن زما عزتمندو حقیقت دا دی چې نه د رسول الله محبت پړه کې شته، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو محبت پړه کې شته. نن د محرم میاشت ده، په دې میاشتو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو توهین کیږي، موږ هیڅ نشو کولی. زمونږ او ستاسو په دې ملک کې خلک صحابه کرامو ته کنځل کوي، موږ څه نشو کولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابه چې ابو بکر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ابو بکر فی الجنه، هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاري غار دی، هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله هجرت کوي، د هجرت په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر په خپل وګو باندې کېنولې دی، خو یې دی. هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی مکه مکرمه کې ښکارا به تبلیغ کو، او چې کله ابو بکر صدیق خطبه شروع کړله، خلک د غیر چاپیره نه راوپرېدل او ابو بکر صدیق دومره ووهه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ټوله ورځ بېهوشۍ کې تېره کړه. او هغه ابو بکر صدیق چې د بېهوشۍ نه بیدار شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو، نه ابو بکر صدیق ته چې رسول الله وکتل ډېرې وژړل، ابو بکر صدیق له غاړه ورکړه، ابو بکر هم وژړل، صحابه کرام هم وژړل، رسول الله هم وژړل. نن هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په چوکونو کې، په بازارونو کې او په مختلفو ځایونو کې خلق لګي ابو بکر صدیق ته کنځري کوي، موږ څه نشو کولی. موږ داسې خلک یو، دا د خواهشاتو تابعداري دین نه دی، د خواهشاتو تابعداري دین نه دی. دین هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی، د رسول الله راوړی شوی دین د رسول الله په طریقه باندې عمل کول، د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی شوی دین چې رسول الله موږ ته سم ښودلی، هغه طریقه باندې عمل کولو ته دین وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري، رسول الله موږ ته وایي زما صحابه په شان د ستورو دي، څوک چې د کم صحابي تابعداري وکړي دا به هدایت به مومي. نن موږ د حسنینو سره د محبت اعلان کوو، د حسنینو باندې خپیو چې ظلم وسره شوی دی، بربریت وسره شوی دی، خو چرته دا تپوس چا کړی چې حسنینو د ظالم حکمران نه بغاوت کړی وو، او حسنینو چې کوم دی زما عزتمندو د کوم دین دپاره ځان قربان کړی دی، حسنینو به 5 وخته مونځ پابندۍ سره کو، زما 5 وخته مونځ پابندۍ سره دی کو نه دی. زه 5 وخته د مونځ پابند یم کو نه یم، زه د لا اله الا الله پابند یم کو نه یم، زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پابند یم کو نه یم،
زه د قرآن د علومو تابعدار یم کو نیما، زه د رسول الله د سنتو تابعدار یم کو نیما. من خپل زندګۍ ته نګورو، من خپل معاملات ته نګورو، من خپل کردار ته نګورو، من خپل گفتار ته نګورو، من خپل ګوند ته نګورو، من خپل معاملات باندې نظر ناچو، خو زما عزتمندو صرف چغې وو چې موږ رسول الله عاشقان یو. عشق دې ته نه ویلی کېږي چې زه په ژبه باندې ووایم د پیو مجنونان ډېر وي، د خولې غازیان ډېر وي، د کردار غازی په کار دی، د کردار غازی. رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته ښودلې ده د دین د خاطره مې د رسول الله په خوله کې غاښونه مات شوي دي، د دین د خاطره مې د رسول الله په چهره انور لاړې توکلې شوي دي، د دین د خاطره مې د رسول الله لورینو ته طلاق ملاو شوی دی، د دین د خاطره مې رسول الله په طائف کې 3 میله په کاڼو باندې خلکو ایشتی دی، د دین د خاطره مې رسول الله شاه ابي طالب کې 3 کاله نظربند دی، د دین د خاطره مې د رسول الله په شاه باندې خلکو ګند ایښی دی، د دین د خاطره حضرت زکریا علیه السلام اره کړی شوی دی. یو وارې صحابه کرامو رسول الله ته ویل د الله محبوبه مدینه منوره کې تکلیف زیات دی، کله چې صحابه کرامو هجرت وکړو په مدینه کې توره تبه چلیدلې ده او 100 کاله مسلسل چلیدلې ده، لوږم ده، تندم ده، نهرم ده، بچیم پریښي دي، ښځم پریښې ده، کورم پریښی دی، کلیم پریښی دی، علاقم پریښې ده، وطنم پریښی دی، رشتهدارم پریښی دی، ګاونډیم پریښی دی، دوستم پریښی دی، هر یو څیز پاتې دی صرف د الله محبت ته پړه کې باز. کو د الله په محبت کې رکاوټ مال دی، مال پاتې، کو د الله په محبت کې رکاوټ اولاد دی، اولاد پاتې، کو د الله په محبت کې رکاوټ پلار دی، پلار پاتې، کو د الله په رکاوټ کې محبت چې کوم دی زما عزتمندو ښځه ده، ښځه پاتې، کو د الله په محبت کې رکاوټ جائیداد دی، جائیداد پاتې. د الله محبت په 1 نمبر باندې اول د الله محبت دی، اول د الله محبت دی، اول د الله محبت دی. چې کوم ځای کې د الله په محبت کې رکاوټ کوم شی راځي هغه شی به پاتې کېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، د احد میدان دی او د احد په میدان کې د هغه لاس پرې کړی شو، دا لاس دیزې کې کټ کړی شوی دی، وهلی شوی دی، زانګې ورپسې داسې رکاوټ دی. زما عزتمندو دا توره چلی هغه دې ته نه ګوري چې دا لاس باندې لاس کېږدم او دا خپل لاس بچ کما، لاس یې د خپې لاندې کېښودو، چک یې ورکړو، هغه خپل لاس یې کټ کړو، خو زما عزتمندو میدان کې ولاړ دی، د الله په محبت کې ځان قرباني کوي. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. د الله محبت کې کو د انسان د بدن اعضاء راغلي دي، د بدن اعضاء کټ کړي دي، کو اولاد راغله ابو بکر صدیق رضی الله عنه تا دا غزوی وی یواري د بدر په میدان کې ابو بکر صدیق مسلمان دی او زوی کافر دی، پلار او زوی دی، یو د اسلام د پاره، یو د کفر د پاره، یو د محمد رسول الله په لخر کې، یو د ابو جهل په لخر کې، یو مسلمان یو کافر. وروسته د ابو بکر صدیق زوی ته الله ایمان نصیب کړی دی، مسلمان شوی دی. یو واري پلار ته وی ابا جان د بدر میدانو زما مخې ته راللې، ما پتا گزار کولی شو، آسان وی راته، خوړه کې مې رالل چې پلار مې نه ما پتا گزار اون کو، بیا مې مخې ته رالې، بیا راته ګیر وي، گزار مې کولی شو خو بیا مې گزار اون کو، پلار مې دی، بیا مې مخې له رالې، گزار مې کولی شو بیا مې گزار اون کو چې پلار مې دی. ابو بکر صدیق ورته په خدای مې قسم وی کو زما مخې ته یو ځل راغلی، ما به دې ته نه کتل چې زوی مې دی، ما به دې ته نه کتل چې دا زما زوی دی، ما به دې ته کتل چې دا د رسول الله په مقابله کې ولاړ دی، دا د کفر په لښکر کې ولاړ دی، دا د الله په مقابله کې ولاړ دی.
ما بستا دا سر دتا نواله وي. نن مونږ او تاسو د عاشوري معاملات زموږ عزتمند محرم میاشت شروع شولا. د محرم په دې میاشت کې پړومبني تاریخ باندې د عمر فاروق شهادت شوه دی او د عمر فاروق شهادت زموږ عزتمندو دا د بل ځای نه سړی نه راغلی. ابو اللؤلؤ الفیروز چې راغلی هغه دلته زموږ عزتمندو د جومات په دې صف کې ولاړ دی. عمر فاروق د سار د جمع کې ولاړ دی، صفونه برابرۍ او د سره خنجر ورسره د عمر فاروق په خنجر باندې و. مونږ ته کله کله مونږ چې مدرسې دپاره پیغام شیر کوو نو ډېر خلک پکې خبرې وکړي، کمنټ یې وکړي، سپورې او ستغې ووایي. ما ته دا کسان کله کله وایي مولوي صاحب الله دې له عزت درکړی دی. دا خلک ډېر سپکې خبرې کوي. زه ورته یم الحمدلله الحمدلله الحمدلله. مونږ چې چېرته لاړ شو زمونږ په ګاډي خلک ګلونه شیندي، مونږ چې چېرته لاړ شو په مونږ خلک ګلونه شیندي، مونږ چې چېرته لاړ شو خلک هم په پیزار جګړه کوي، یو ویزي اوچتوم بل ویزي اوچتوم. مونږ چې چېرته لاړ شو خلک هم لاس کولی، مونږ چې چېرته لاړ شو خلک هم تندیخ کولی. مونږ چې چېرته ځو په لاره کې خلک راته وایي مولوي صاحب یو پیلی چای را سره وڅښه، مولوي صاحب د ډوډۍ ټیم راکړه، مولوي صاحب هسې را چکر شه، مولوي صاحب تا سره هم د ملاقات دپاره چې کوم دی اړه غواړي، مولوي صاحب یو 15 منټه راکړه. موږ انسانان یو، موږ کمزور یو، موږ کمزور یو، موږ نه غلطۍ کېږي، موږ نه خطاګانې کېږي، موږ ګناهګار یو، موږ خطاکار یو. زمونږ په بدن کې زړه دی او په دې زړه کې قسمه قسم خبرې راځي. کېدای شي څوک په موږ ګلپاشي کوي او زمونږ په اړه کې راشي چې ته خو ډېر د لوی مقام او مرتبې سړی. دا تش چې په اړه کې دا رالل چې ستا مقام او مرتبه خو ډېره لویه ده، ګورې دا خلک در باندې ګلونه شیندي، دا خلک د لاس کولی، دا خلک د تندیخ کولی، دا خلک د ګیرخ کولی، دا خلک د پټکیخ کولی، دا خلک د له پیزار اخلي، دا خلک د له جامې اخلي، دا خلک د له د جیب خرچه درکوي. او دا خو ته د کمال سړی د الله په ذات باندې قسم وي چې پړه کې دا رالل دا زما د هلاکت دپاره کافي ده. چې پړه کې صرف دا رالل چې دا ټول کمال خو ستا دی دا زما د هلاکت دپاره کافي ده. کېدای شي زمانه کې دام راغلي خو چې کله خلک کنځل وکړي، خلک سپورې ستغې ووایي، څوک را باندې د غل نوم کېدي، څوک را باندې د ډاکو نوم کېدي، څوک را باندې یو قسم نوم کېدي، څوک بل کېدي، تر دې پورې چې دام پکې وي چې یاره روزانه چې کوم دی لکه د سپي غپه غپه یې راغستي. موږ په دې باندې چې کوم دی زما عزتمندو اړه خفه شي نو اړه کې م راشي ځه کله مړه خوشحاله شوی دی د خلکو په دې ګلونو شیندلو باندې اړه م خفه شو په دې خلکو په کنځلو باندې. الله ته خو اینې چې کو د مدرسې پیغام موږ چاته شیر کوو، الله دا زما ذاتي جایداد نه دی، الله د ځان دپاره نه یم لګی، الله د خپل ورونو دپاره نه یم لګی، الله د خپل اولاد دپاره نه یم لګی، الله ستا د دین د ملمنو دپاره لګی ما، الله ستا د رسول الله د ملمنو دپاره لګی ما. الله دې خلکو کو ما ته کنځلې کړي دي، الله ته نه زما او ستا معامله ده، الله کو چا ما ته روپۍ را لېږلې ده تا ته پته ده چې ما کوم ځای کې لګولې ده، الله کو چا میټیریل را کړي تا ته پته ده چې ما کوم ځای کې لګولې دي، الله کو چا راته سپورې ستغې ویلې دي الله هغه هم ته یې کو چا راته ښه ویلي هغه هم ته یې کو چا خدایه موږ سره تعاون کړی دی هغه تعاون چې په کوم ځای لګېدلی خدای تا ته معلوم دی، خدای تا ته پته ده، الله ته خبرداري. او چې زه دا وایم چې زما په خپل ورونو کې نه مو څوک عالم شته، نه څوک حافظ شته، نه څوک قاري شته، نه زما رور چانده کوي، نه زما زوی چانده کوي، او که څوک زما په نوم چانده کوي هم زه دې خلکو ته وایم چې ګورئ یاد ساتئ زما د مدرسې نماینده څوک نشته. یو هغه چې زما د دې مدرسې مدرس دی استاد دی هغه په خپل کلي کې په خپل تعلق باندې یار دوست د مدرسې پیغام ورکوي، یا زمونږ دلته ماهانه چې کومه چانده راغونډېږي ماهانه د میاشتې
تقریبا 1 लाख روپۍ د میاشتې د استادانو دلته تنخواه د 15 استادان دي. دغه استادانو ته چې کومه د میاشتې څخه لږه ډېره د تیلو د موټرسایکل خرچه ملاویږي، راغونډېږي د ثابتې میاشتې پیسې موږ ته د 10 نه واله د 15,000 روپو پورې. نو چې زه دا خبره کومه چې زما پرورو کې حافظ نشتا، عالم نشتا، مولا نشتا، قاری نشتا، زما بچی واړه دي، زه خپل ځان د وړاندې کومه، زه خپل معاملات وړاندې کوم. زه دا هم ویم کو یو سړی وایي چې مولوي صاحب ما سه حساب کتاب وکړم چې حساب کتاب درکم. یو سړی وایي چې روپۍ درته ملاو شوي، مولوي صاحب ما 1 روپۍ درلېږلې ده، ستا د 1 روپۍ تاریخ به موجودي، ټایم به موجودي چې تا رالېږلې کو په ایزي پیسه دې رالېږلې کو په جاز کیش دې رالېږلې کو په یو پیسه دې رالېږلې کو بینک اکاونټ ته دې رالېږلې، هغې ریکارډ به موجود وي انشاءالله العزیز. بیا چې کومه خرچه شوې ده هغه خرچې ریکارډ به موجود وي چې خښته راغلې ده، شګه راغلې ده، کرش راغلی دی، سیمټ راغلی دي، ګلکار ته څومره میلاو شوي، دا یو څیز دا به په ریکارډ باندې موجود وي. او د الله رب العزت فضل و کرم دی، زما په دې جیب کې نن یو شیز پروت هم دی. موږ په دې مدرسه کې ګیټونه لګولي دي، او که کم ملګری وایي د دې یو څیز چې کوم دی، دا یو څیز چې کوم دی باقاعده پروت دی. دا 1 نمبر پرچا دواړو طرفو ته شته، دا 2 نمبر پرچا دواړو طرفو ته شته، دا 3 نمبر پرچا دواړو طرفو ته شته. دا واپسی پرچا چې کوم مال پاتې شوی زیاتی موږ واپس چې کوم دی دکاندار ته حواله کړی دا هم شته. د یو څیز داسې نه چې دا خلک څنګه سوچ او فکر لري چې رب دا خو بس ګمنامه کاتر او پټه کاتر او غیب کاتر او خبره ختمه. عزتمنو مسلمانانو، غرض د خبرې مې دا دی چې لسم د محرم الحرام دا موت ته وي چې د الله د دین په مقابله کې چې رکاوټ راشي، مال براله رکاوټ، مال به قربانیږي، کو جان ډاله جان به قربانیږي، کو اولاد راله اولاد به قربانیږي، لیکن د حق د پاره په میدان کې ولاړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچو، د رسول الله نوسو حسنینو هغه په زما عزتمندو عملی جامه اخودله چې زما عزتمندو د الله د دین د پاره په میدان کې ولاړ دي. واړه واړه ماشومان زما عزتمندو هغه قربان کړی شو د الله د دین د پاره. یوازې دا نه ده چې زمونږ د خلکو کم سوچ دی چې کیر پوخ کا، الوا پخه کا، شربت تقسیم کا، نه د کم دین د پاره چې صحابه کرامو قرباني ورکړي دي، د کم دین د پاره چې ابوبکر صدیق قرباني ورکړي دا، د کم دین د پاره چې عمر فاروق قرباني ورکړي دا، د کم دین د پاره چې رسول الله قرباني ورکړي دا. ما تاسو ته چې صحابه کرامو ویل د الله محبوبا متى نصر الله، د الله امداد بکل راځي. قرآن د صحابه کرامو حالات ذکر کوي. الله وی حتی بلغت القلوب الحناجر، دومره ازمیختونه، دومره تکلیفونه، دومره مشقتونه می پیراوستل، وزلزلوا الله وی وبجړقول، دومره می اوجړقول حتی بلغت القلوب الحناجر چې دا زړونه می ولدي خلی لراوستل. خلک وی کنه بس ته مرما نه پات کیږم. صحابه کرام باندې دومره سخت او تکلیفونه رالل، زما عزتمندو صحابه کرامو دومره قرباني ورکړي چې دا غي مثال او نظیر نه ملاوي. چې د واده پښپا د بیبي سره لومبنه ملاقات وشو، حضرت حنزله رضی الله عنه ناوی بیبي پکټ کې پری خوندلا، د غسل او پرتی دي، د غسل او پری خوندلې، غسل نه ده کړي چې کله د الله ته دین د پاره ځان میدان تر رسول نالل. حضرت حنزله دی تنګوري چې سما بیبي پکور کې ناوې دا، د لومبۍ شپې ناوې دا، یو ملاقات نو سره شوه دی، غسل ملا است نه دی، غسل کې ما
خو بهم زما عزتمند دي ته نه ګوري چې زه ځان پاک کما میدان ته په پاک حالت کې لاړ شمه د غسل په حالت کې میدان ته تل صرف د دې د خاطر چې وخت ضایع نشي دا صحابه کرام مونږ ته ښودلي ده د نبی علیہ السلام یو صحابي دی د رنګ نه کمزور دی په شکل کمزور دی په مال او دولت کمزور دی په کور باندې کمزور دی دا سګوټ کې ناسته دی پریشان دی رسول الله مبارک ته تپوس کی ولی پریشان دی الله محبوبه وعده ته مړ کیږي سو لور نه راکې چې نکاح وکما رنگ میں کمزور ہے دے مال نشتا کور نشتا کپڑا پیزار نشتا داستگون رہائش سے انتظام نشتا رسول اللہ مبارک ورطو الاشا داغا پلان کس للاشا آغا وقت کی آغا سڑے زمین جتمند پا آغازے کی خق کافی مالدار سڑے دے صاحب حیثیت سڑے دے نوے نوے مسلمان شوے ورطو ہے رسول اللہ علی گلے ماں استاد لور د نکاح د پارا د الله نبی انتخاب استاد لور زما د پارا کړي دي مانه د لور په نکاح رااله دروازه ټکیدلا دا وروته دا صحابي چې وروته وی قتل نو مسلم صحابي دی دته و قتل څنګه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې رسول الله استاد لور د زما انتخاب زما د پارا کړي هغه چې قتل زما لور په ناس کې پالل شوی دا زما لور په ما باندې ډیره ګرانه ده زما لور زما عزتمندو هغه داسې چې زما عزتمندو پر راحت کې وخت تیر کړي د سره بسنګ وخت تیرې پلار په بچو خپکیږي پلار په بچو مین وي مور په بچو مین وي او بچي بدبخت وي زما پلار زمونږ د پاره ډیره قرباني ورکړي ما تخپل پلار یاد دے کو په بازار کو چرته چولی خرڅول او چولی نه دي خرڅ شوی په پردو پلو باندې واخذ راغلی دي او هغه به د چا دروازې له یوړل دارانه والا چې زما بچو له روټي ملاو شي په ګرمۍ کې مناستو بابو سے قدرې بور سننو چرته د دکان نه به چرته د چاکلیټ یا د بوډاګو کاج په ډبې وو او هغه ډبې نه بیزان ل چې کم نه دغه بابو سے جوړ کړو بیزان تواخه باد باران زل طوفان دې زمونږ د پاره برداشت کړی دي خو مونږ نا قدر یو مونږ داغه د احساناتو اس قدردانی نه کړلا مونږ د خپل مور د احساناتو قدردانی نه کړلا ما د خپل مور کښېدلې کمیسم لیدلې ما د مور کښېدلې پیزارم لیدلې ما د مور بي وسه ورزم لیدلې ما د مور د شپې نه حرم لیدلې دا زمونږ د خاطر نه هر تیر کړی دا لوګي برداشت کړی دي شلیدلې کپڑے چولی دي شلیدلې پیزارې پخپو کړې دي ما خپل مور لیدلې دا اوسم زمې عزتمندو دا وی پسترګو کې دومره حیا ده په خدای مې قسم وي چې د درد د لاسه د تکلیف د لاسه لغړېږي خو ما ته نه وي چې مثال په تور ډاکټر لمې بوزه د دې مور او پلار پسترګو کې ډېر ته حیا وي نو دا صحابيږي د چو قتل یاره دا به زما لور به سره څنګه وخت تیری نو د ناخوخی اظهار وکړو لور ورته شاتن आवाज کوي دا سړی رخصت کو لور د شاتن आवाज کوي اے ابا جان د دې ته مګورا چې چاره لګله هغه ته وګورا زما د پر انتخاب د کائنات سردار محمد رسول الله کړي زر لاشا د دې کس تر رسیدلو نمخ کې د رسول الله مجلس ته ورسا اسنه چې الله پاک خپش او ستا په باره کې د قران کې د الله رب العزت طرف نه سوهی رانشي چې دا رسیدو بلته صدابل صحابي رو رسیدو د الله محبوبه زبخ بخنه غواړم ما ته دا رشتہ منظور ده ما ته دا رشتہ قبول ده زما د لور رضا ده زما رضا ده تا چې کوم انتخاب کړي په دې انتخاب باندې موږ رضا یو وس زما عزتمند نکاح کول دي د نکاح لپاره مہر دی مہر د لپاره پیسې پکار دي سشتره نه لاش پلان کې ورشا سبدر کی پلان کې ورشا سبدر کی پیسې را جمع شولې بازار تلاشا پدی باندې لک سواخلا د واده تیارې کوا رااله بازار تا زمې عزتمندو په بازار کې سودا کوي
واده لپاره واده تیارې دی زما عزتمندو رشته وشوله بس صرف رخصتي ده د ولیمې دپاره تیارې کوي واده دپاره تیارې کوي بازار کې اعلان وشو ای خلکو تاسو په بازار کې رسول الله میدان ته لاړئ رسول الله میدان ته لاړئ د چې وکتل چې رسول الله به په میدان کې زه به واده کوم او خوشحالي به کوم خپل زړه به خوشحالوم سودای زما عزتمند د واده اغستلا د واده په ځای باندې اس واغستو دالې واغستو تورې واغستلا او زما عزتمند په نقاب د مخ نه تاو کو لاله میدان جنگ ته په میدان جنگ کې جهاد کوي زما عزت جهاد کې لګې دي گزار کوي په کافر باندې ناشنا جنگ کوي خلک حیران دي چې دا څوک دی نقاب پوش د لاس خوځي را خوځي دا مړوند نه ښکاره شو رسول الله فرمایل د خو نن د واده ورځ ده دلته څه کوي او به زما عزتمندو چې شهید شو زما عزتمند رسول الله په زخمینو کې تلاش په شهداو کې ګوري نشتا زخمینو کې ګوري چې وی قتل آخري حالت کې رسول الله دا هغه سب اوچت په خپل غیږ کې ونی رسول الله ته دنیا کې خورا سره چار رشتہ نه کولا جنت خوري به ما ځان تفرید صحابه کرام مونږ ته دین راوړی دی خواهشات صحابه کرامو د دین لپاره قربان کړی دي مونږ دین دې ته وایو چې الوا په حق دا دین دی اورج په حق دا دین دی نور چې ثابت کال د رسول الله په سنت باندې خپې راکاګما هیڅ بات نشته دی د رسول الله راوړی شوی دین چې د خپل لاندې کوم هیڅ بات نشته دی الله خپه کوم هیڅ بات نشته دروغ ویم څه خبره نه ده چغلخوری کوم څه خبره نه ده غیبت کوم څه خبره نه ده پردې مال خورم څه خبره نه ده د یتیمانانو مال خورم څه خبره نه ده پردې حقونه د خورم څه خبره نه ده په جرګو کې پیسې والما جرګو والا به چې کوم دې زما عزتمندو هغه د خلکو پیسو باندې چې کوم دې مزه او چرچې کوما به می خلک دروازې ته ولاړی څه خبره نه ده څومره خلک داسې دي الله دې مونږ او تاسو ته پوهه سمجھ را نصیب کړي عزتمند مسلمانانو ورونو ګوره یاد ساتئ دین هغه دی چې کوم د الله نبی مونږ او تاسو ته راوړی دی نن د دین په نوم باندې خلک څه کوي زمون په شانتي زمون په جامه کې د مولا په جامه کې هم خلق والل علما ډیر پاک خلق دي علما د الله ډیر خوښ خلق دي علماء کرام د رسول الله جان نشینان دي اوس بعضې سړی به داسې چې هغه خپل شکل شباهت جوړ کړی ملا به هم ځان ته وایي پویه به هم ځان ته وایي خو زما عزتمندو په معاملاتو کې به د خلکو مال به خوري رسول الله فرمایي رسول الله به د قرضداري سړي جنازه نه کوله نن په مونږ باندې د خلکو پیسې وي زما عزتمندو مونږ د خلکو پیسې چې کوم دی خورو پردی مالونه خورو پردی حقونه خورو زما عزتمندو یاد ساتئ معاملات چې ستا او زما ټیک نه وي دا ستا او زما د نقصان خبره ده دې د وجې نه مونږ او تاسو په خپلو معاملاتو باندې نظر اچو دین چې کوم څه ته دین وایي هغه دین دی الله دې تاسو او ما ته د پوهه توفیق را نصیب کړي الله دې د رسول الله راوړی شوي دین تابعدار مونږ او تاسو جوړ او آخري خبره گزارش په میومکه زوړ وي هغه پښتانه وي زوړ مولا او زړې تراوي زب آخري خپل پیغام تاسو له درکوم زمنګ روان زیارت د وفاق المدارس عربیه پاکستان په کراچۍ کې اجلاس ته ان شاء الله العزیز ډیر علما بزي دعا بم کوي چې الله دغه څومره علما دغه اجلاس لذید تمام ملک نه خلک راځي په دغه اجلاس کې به شرکت کوي علما به وي چې الله دغه ټول حفاظت وکړي سفرونه په خیر عافیت سره وکړي خپل زینو ته په خیر عافیت سره راوستل کی نو او دغه اجلاس الله د ټول ملک د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي د دین اسلام د غلبي ذریعہ وګرځي او دویم درخواست مې ده زمونږ د مدرسې کار شروع دی اولنۍ تاسو ټول ته وایو سپینګری دي طالب علمان دي نوجوانان دي د ټول ته زما یو درخواست دی کورونو کې نارینه زنانا زما आवाज اوري
مونږ ته یو دعا کوي. ا دعا دا چې مونږ کم سوچ کړي، کم فکرم کړي، کم نقشم جوړ کړي چې الله هغه ته وجود ورکړي. زمونږ د دې ګیرو د پټکو الله لاج وساتي او زمونږ په ژوند کې الله رب العزت دغه مرکز د رشد او هدایت مرکز الله جوړ کړي او د تمامي دنیا د انسانیت د پاره الله د خیر د هدایت د برکت ذریعہ وګرځي. الله د هغه طالب، د هغه معاون، د هغه استادان، د هغه د یو لوټه او د هغه د یو کانه د شګي یو ذره الله په خپل دربار کې قبول کړي. زمونږ د پاره، د معاونینو د پاره، زمونږ د والدینو د پاره، د معاونینو د والدینو د پاره، د استادانو د پاره، د استادانو د والدینو د پاره، د دې طالب علمانو د پاره، دغه طالب علمانو د والدینو د والدینو د پاره الله دغه مدرسه د رشد او هدایت مرکز وګرځي او هغه د پاره ذریعہ د نجات وګرځي او صدقه جاریه وګرځي. ډیرو خلکو موږ سره پاغي کی تعاون کړي، شګه را کړي، کرشي را کړي، ګلکاری را کړي، مزدوري را کړي، دې خفته را کړي، دا سخی را کړي. زه دعا چې کوم زم الله څومره شګه چې را کړي دا د هرې شګي د هرې ذرې په عوض کې الله پاک او حلال پربونو په کربونو باندې ورکړي، سره د روغ صحت، سره د کامل ایمان، سره د خیر او د برکت. ډیر مرګري داسې دي چې هغه رابطي کوي، بعضې مسافر دي هغه د خبرې کوي چې موږ په خپل کورونو کې خپل وطن کې زمونږ د کاروبار ثواب وشي. الله دې د هغوی په خپل وطنونو کې د خیر او د برکت سره په ښه مزیدار د ښکلي کاروبار د حلال د طیب رزق تنظیم وکړي. چا مشکلات دي داسې ډېر ملګري دي د هغوی نه پیسې نیولې شوي دي، اربابانو ته نیولې، قبیلانو ته نیولې دي. الله دې د هغوی د دغه مشکلات حل کړي. د چا پیسې چا سره بندې دي الله دې د هغوی دغه پیسې روباسلې کړي. زما غرض د خبرې دا دی چې الحمدلله دا ډیر خلک موږ سره محبت کوي، دا د الله احسان دی. نو تاسو ته موږ درخواست کوو چې موږ ته دعاګانې وکړئ. یو دو رکعاته نفل روزانه په بنیاد په دې نیت کوئ چې الله ستاسو او زموږ د دې خیر په کار کې حصه پیدا کړي او تاسو او موږ په دې کې الله شریک جوړ کړي. دا تبلیغین وی کنه د دې دین مثال دا د ګاډي دی. په ګاډي کې سټیرنګ وي، په ګاډي کې پایاګانې وي، په ګاډي کې انجن وي، په ګاډي کې گیر دی، په ګاډي کې اکسیویټر دی، په ګاډي کې بریک دی، په ګاډي کې شیشه ده، په ګاډي کې لیټونه دي. چې دا ټول سیدونه را جمع کړي نو دا دین شو. بیا د دې چلول دي نو هغې دپاره ډریور دی. دقه رنګې دا دین ستاسو او زمونږه دې کې به څوک خښته راوړي. مرکز د دین مدرسه او جومات دی. زمای عزتمندو څوک به خښته راوړي، څوک به ځمکه ورکوي، څوک به کرش ورکوي، څوک به سیخ ورکوي، څوک به بلب ورکوي، څوک به چې کوم دی پکې ورکوي، څوک به شمسي ورکوي، څوک به بیټري ورکوي، څوک به کاڼې ورکوي، څوک به ګلکاري د لاس په خدمت پکوي، څوک به په دغه ځای کې ناست دي د خلکو بچو ته به دین ښیي، الف با تا به ښیي. دا دین به آباد وي او د دین دا کلمه به په ټوله دنیا کې خورېږي. یوازې کوم ملا وایي چې زه به کښېنم نو زه په دې لاره کې چې کښېنم ماله څوک بچی نه رالیږي، زه که د پټي په منځ کې کښېنم ماله څوک بچی نه رالیږي. بچی به الی چې هغې ته ماحول وي، مدرسه وي، جومات وي، او دا به الی چې تاسو مونږ په شریکه باندې دا کار کوو. جومات به اله جوړېږي چې څوک خښته راکړي، مدرسه به اله جوړېږي چې څوک خښته راکړي، سیمنټ راکړي، کرش راکړي، ګلکاري ولګوي، نو اله به چې کوم دی د دین مرکز جوړېږي. نه چې ستا خښته ده په سټاکونو کې دا یا مثال په طور په بټو کې پرته هغې ته څوک مدرسه خو نه وي. تش د خښتې نوم هم مدرسه نه ده، تش د سیمټو نوم هم مدرسه نه ده، تش د سیخ نوم هم مدرسه نه ده، تش د پکي نوم هم مدرسه نه ده، تش د بلب نوم هم مدرسه نه ده. نه بلب به وي، بلب به لګېدلی، هغه چې کوم ځای کې لګېدلی هلته به چتي، هلته به دیوالي، دیوال به د خښتې نه جوړي، په هغې کې به سیمټي، په هغې کې به د ګلکار خواري او محنتي، په هغې کې به سیخ وي، نو هله به چې کوم دی مدرسه جوړېږي. دې د وجې نه زما عزتمندو د ټول نه اولنې ستاسو د مسلمانانو نه زمونږ دا یو ګزارش دی چې دعاګانې راته کوئ. دویم نمبر چې زمونږ پیغام کلم تاسو ته میلاو شي په دې میډیا باندې زمونږ دا پیغام مخکې شیر کړئ. وی ګورئ، ګوره که زما موږ اول ورځ یو ویډیو شیر کړې ده، تقریبا په 2 ورځو کې څه د پاسه 15 لکو کسانو کتلې وه چې دا 15 لکه کسان 10 روپۍ دوی را لېږلی وی. نو نن به انشاء الله العزیز دغه لنټر سیخ هم راغلی وی، کرش هم راغلی وی، سیمټ هم راغلی وی. پرون ما حساب کوم
په 60 روپۍ فوټ باندې د شټرینګ خبره شوې ده. 9000 فوټ زمونږ لنټر دی، 9000 فوټ چې حساب هم ورته وکړو نو 6 लाख روپۍ صرف د شټرینګ دی، صرف د شټرینګ ښه چې دا صرف شټرینګ دی. 6 लाख روپۍ دا صرف د شټرینګ دی. او دې کې زمونږ به سیخ دی د 10 نواله 12 ټنه پورې سیخ په لګي، د 30 نواله 35 سیکړې پورې کرش لګي، د 30 نواله 35 سیکړو پورې شګه لګي، دغه رنګ 1200 بورې سیمټ لګي. نو دا چې مونږ حساب وکړو تقریبا صرف په یو سید یو دغه باندې چت باندې زمونږ 60 लाख روپو ته برسي خبره. او چې تاسو مسلمانان مونږ سره شئ او به دا مرګري عزم وکړي چې مونږ به 10 روپۍ لیږو، 20 روپۍ به لیږو د ورځې، 50 روپۍ به د ورځې لیږو، نو چې زمونږ یو پیغام 15 لکه کسان وګوري او 10 روپۍ ورکړي، نو چې 15 په 10 کې ضرب ورکړي نو د دې نه څومره روپۍ جوړي؟ 50 لکونه به پیسې اوښتې وې. دا چت انتظام به ټول شوی وي. خدا ال کېږي چې سړی عزم وکړي چې ان شاء الله زه به په دې باندې عمل کوم. دویم نمبر او تاسو ته مونږ وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي یسرو خلکو ته اسانه کوي. مونږ تاسو ته ډېر آسان پیغام درکو. 10 روپۍ 20 روپۍ د ورځې چې تاسو په ځان لازم کوي چې کم سړی پیغام اوري او به کور کې وای چې ان شاء الله روزانه به 10 روپۍ 20 روپۍ دا د مدرسې ته زم لګم او تاسو هم لګئ او به دغه 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ دا تاسو د کورون ناراضي ان شاء الله العزیز. زما ته د حضرت شیخ صاحب جمله یاد ده، تاسو چې کم کسان الته ابتدا کې وای نو شهید اسلام زینت المحدثین امام الصلحاء حضرت شیخ محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه یو جمله ویلې وا وای دا د چې کوم نقشه جوړه کړې ده وای تاسو بسی کوي په یو 100 کالو کې بدا د وزلیږي ان شاء الله. او دې خلک ویل تاسو ته مې ان شاء الله وای نن الحمدلله الحمدلله الحمدلله. زما عزتمند چې تاسو کم خلک راچکر شي وګورئ نو تاسو به وګورئ چې د حضرت شیخ صاحب د جملې د خلی مبارک کم گفتو الله پاک هغه ته وجود ورکړي. الحمدلله کال نه دی شوی قلا را چاپی رشولا چې کم زین من قلا را چاپی رکړه داغي پیسې الله ختم کړلې. زما عزتمندو صد پاسا 3 کروڑ روپے سے کم 15 کروڑ روپے الله د دې تنظیم او الله ختم کړلې. سلک ډیر د یار دوست نه قرض دې هغه بم الله رب العزت ان شاء الله العزیز ختم کی. داغي تنظیم بم الله وکي. به کلام را چاپی رشولا گیټونه چې لګیدلې دي الحمدلله دی وخت پوری تقریبا 4 लाख روپے په گیټونو کې رسیدلې. گیټونو والا تا تقریبا 1 लाख روپے به د گیټونو والا پاتې دا بم الله وکي ان شاء الله العزیز. د شټرینګ والا تنظیم بم الله وکي کیږي روزانه په بنیاد باندې. ما تاسو 15 روپے راولېږي 1 روپے راولېږي 2 روپے راولېږي 10 روپے راولېږي زرم راولېږي 10 زرم راولېږي. زما عزتمندو الحمدلله خو چې تاسو مسلمانان عزم وکئ چې ان شاء الله لکه اوس زما پیغام 15 لکو کسانو اوریدل او بیګا ټول شپه کې سار چې ما وکتل نور لسو کسانو پیسې را لېږلې دي. په دې نور لسو کسانو کې 1 روپۍ راغلي 15 روپۍ راغلي زرم راغلي دي 800 راغلي 200 راغلي 500 راغلي دي. اوس چې دا ټول مرګرو دا عزم کړی وي چې موږ به دا ټول چې کوم پیغام اوریدل 10 روپۍ به لېږو نو کې دې چې زما په موبایل کې چې کوم د ایزي پیسې کې زم نه وي. خدا بکیږي سو چې تاسو ټول مرګري مون سره شي پیغام مو واوریدو پیغام مخکې شیر کړئ. دا شیر کولم یو قسم صدقه ده. دا هم چاته پیغام د خیر خودل دي. نبی علیہ السلام فرمای الدال علی الخير كفاعله چاته خیر کار خودل د سړي لپاره خیر کار ته دو. او نبی علیہ السلام فرمای کن مفتاحا للخير ته خیر چابي جوړ شه. نبی علیہ السلام فرمای خیر الناس من ينفع الناس بهترین د خلکو نه هغه دی چې هغه خلکو ته فائدہ رسوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای موضع قدم فی الجنه خیر من الدنيا وما فيها. د یو قدم برابر ځای په جنت کې د دنیا او ما فيها نه بهتر دی. استاد وای جنت چرته دی؟ نبی علیہ السلام فرمای صحابه ته اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا چې د جنت په باغونو تیریږي خو سرهږي. صحابه ته پوښتنه کړي جنت باغونه سری وي د ذکر خلقي چې کم ځای کې د قران تلاوت کیږي دا د ذکر خلقه ده.
نبی علیہ السلام مسجد نبوي ته رالی، په مسجد نبوي کې دوه ډلې ناستې وي. یو ډله هغه وه چې هغوی زده کول او ښودل کول، او یو ډله هغه وه چې هغوی ذکر و اذکار کو. نبی علیہ السلام فرمایي کلاهما بالخیر، دا دواړه ډلې د خیر والا دي. او بیا نبی علیہ السلام په خپله هغه ډله کې کېناسته کوم چې د زده کړې د ښودلو والا ډله. او الله فرمایي کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تاسو بهترین امت یې، د خلکو دپاره ایستلي شوي یې، تاسو به خلکو ته د ښو خبرو حکم کوئ. هلکه دا کار دی وکړه، د دې مدرسه کې خپلې پیسې ولګوه، دا د خیر حکم دی. تعاونوا علی البر والتقوا، الله وی تاسو د نیکۍ په کار کې د یو بل سره تعاون وکئ. الله وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تر څو پورې چې تاسو خپل محبوب مال د الله په نوم ورنکئ، هغه وخت پورې تاسو کامله نیکي نشئ حاصلولی. 10 روپۍ 20 روپۍ کور کې کبال پروت دی، د غوړو ټیمګۍ پرته ده، وچه روټۍ پرته ده، شړېدلی پیزان پروت دی، د کبال کې خرڅ کا، هغه راولېږه. انشاء الله العزیز یو د سیمټو بوجۍ به پې وشي، یو سیخ به پې وشي، یو 2 خښتې به پې وشي، دا به ستا دپاره الله توښه د آخرت وګرځي. ډېر خلک مونږ ته وایي مولوي صاحب دا پیسې 10 روپۍ دي 20 روپۍ دي، دا په دې مدرسه کې داسې ځای کې ولګوه چې دا زما دپاره د قیامت د ورځې دپاره توښه وي. نو دویم پیغام تاسو ته چې زما پیغام درته میلاو شو، شیر یې کوئ، وایورئ او په دې عمل وکړه. او درېیمه خبره بل له دعوت ورکړه، ستا رور دی، تره دی، ماما دی، تربور دی، عزیز دی، رشته دار دی، خور دی، په ګاونډي دی، دکان کې د سره څوک دی، رشته دار دی، ګاونډ کې د سره څوک دی، هغه ته ووایه هلکه دلته مدرسه جوړېږي، راځه یو پیلی چای موږ څکو، دا یو پیلی چای به مازدیګر څکو، یو ماښام څکو، یو سهار کې څکو، یو پیلی به چای او پیسې به مدرسې ته لیږو. دکاندار 2 ټیمه چای څکي، یو ټیم قرباني کا د آخرت دپاره. 100 روپۍ ګاډي دې وکړله، یو 500 پکې د ورځې وباسه، 9.5 د کور د دنیا دپاره، یو 500 د آخرت د کور دپاره وباسه. 50 روپۍ د آخرت د کور دپاره وباسه، 20 روپۍ د آخرت د کور دپاره وباسه. ته کور نه سهار روځي، یو بچي له 50 روپۍ ورکې، بچی د سکول له ځي 20 روپۍ ورکې. داسې وګڼه چې ستا کور کې 3 بچي دي، 80 روپۍ د هغوی له ورکړې، خپلو بچو له ورکړه. دا یو بچی دا یو شلګون نواله په بکسه کې واچوه، ما ته یې راولېږه په ایزي پیسه باندې، په دې نیت باندې چې دا دلته د مدرسې د قرآن طالبان دي، د الله میلمانه دي، د رسول الله میلمانه دي، یتیم به پکې وي، یو ماشوم به پکې وي. دا د یتیم دپاره د دې مدرسې دپاره لیږم. دلته اوس کو زه تاسو ته یتیمانان ودرومه، ټیم به رانه ډېر ولګي چې زه تاسو ته دلته یتیمانان ودرومه په دې مدرسه کې. اوس درته بېوسه ودرومه، اوس درته هغه ودرومه خو ته له اوس چوټي ورکوم چې کور ته لاړ شه. په خدای مې دې قسم وي چې د کور د تګ کریم ورسره نشته. کو زه ورته اوس ویم چې زه چوټي مې درکړه کور ته لاړ شه، د کور د تګ کریم ورسره نشته. داسې مرګ داسې طالبان دلته ماشومان سبق وایي چې د کوره راوځي، په الله مې دې قسم وي چې د هغه مور سره دا سوچ او فکر چې دله به زه د تګ کریم څنګه ورکوم. د کوره چې راځي یا به 100 روپۍ راوړي یا 50 روپۍ راوړي، او د هغه مور سره دا سوچ او فکر وي، د هغه پلار سره دا سوچ او فکر وي چې دې بچي له به 500 د چا نه راخلم، 100 به د چا نه راخلم. نو ته خپلو بچو له 100 روپۍ ورکې، 80 روپۍ ورکې، یو 100 پکې د مدرسې طالب له وباسه. الله پاک دې تاسو موږ ته خیر را نصیب کړي. نو یو خبره مې ته کوله چې نن 10 د محرم دی، په خپلو بچو باندې خوراک وکئ، په خپل هم وکئ. نن فراخه حدیث مبارک کې راځي په 10 د محرم چې خلک په خپل ځان په خپل اولاد باندې خرچو کړي، الله پاک د ټول کال رزق فراخه کړي. نو نن موږ الله درکړي، په ځان مو کوي، په بچو مو کوي، او کو چاله الله وس ورکړي په دې طالبانو مو کوي. ما استاد ته یو استاد ته ټلیفون وکړ، توصیف مونږ سره تمې ویلې مال دا مدرسې دا طالبان دام زمونږ بچي، او رسول الله فرمایي چې په دې باندې په خپل بچو باندې فراخه خوراک وکړي. من چې څومره زمونږ د وس مطابق وي، گنجائش را سره وي، نن د دې طالبان له پروګرام وکړه، من دې باندې خوراک وکړي کې به بعضې طالبانو روجي نیولي، روژه ماتي تنظیم ولا وکړه. ان شاء الله العزیز تاسو کې الله تعالی وس ورکړي، 10 روپۍ 20 روپۍ 100 روپۍ 100 روپۍ زنیما ارشاد مولوی صاحب دی، دا زمونږ د مدرسې نائب محتمم دی، دله ورکا. دلته کوم استاد موجود دی غله ورکا. عبد الله شاه دی زمونږ د مدرسې د ټول نه لوی چې کوم دی خادم دی، زمانم زیات خدمت د عبد الله شاه دی، هغه ورکا. عبد الله شاه دا مې د مدرسې د طالبانو لپاره ورکا.
ستاسو د وځو کان کولی طالبان له یو چرګ رااله یا چته یو هندوانه رااله چاله الله وسور کړي یو هندوانه راوړي یو دوه درې امونه راوالي یو چې کوم یو 15 کیلی راوالي طالبان له الله رب العزت به ان شاء الله العزيز ستاسو د پاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي صدقه باندې مال نه کمیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په صدقه مال نه کمیږي الله دې تاسو او مونږ سره زموږ عزتمند د خیر معاملو کې الله دې تاسو مونږ ته د دنیا او د آخرت خوشاله را نصیب کړي وصلی الله تبارک علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه من برحمتک یا ارحم الراحمین